محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التميمي إنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا ورنبه حدیث حدثنا الحمیدی بیان کړی دی منګه امام بخاری وی بیان کړی دی منګه تا حمیدی قال حدثنا سفیان هغه وی منګ ته بیان کړی سفیان ابن عیینه قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري هغه وی منګ ته بیان کړی یحیی زوی سعید انصاری قال اخبرني محمد ابن ابراهيم التميمي هغه وی خبر را کړی منګ ته ما ته محمد زوی ابراهيم التميمي استاد انه سمع علقمة بن وقاص الليثي چې دی محمد اوریدلی وو د علقمه زوی د وقاص الليثي نه یقول هغه فرمایل چې سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما اوریدلی د عمر زوی د خطاب رضی الله عنه نه علی المنبر په دې منبر باندې یقول فرمایلی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر او فرمایل چې ما اوریدلی د نبی علیہ السلام نه یقول فرمایلی انما الاعمال بالنیات خامخا دار و مدار د اعمالو او درستېدل د اعمالو بالنیات دا په نیتونو سره دی وانما لامرئ ما نوى او خامخا د هر یو تن دپاره ما نوى هغه دی چې د څه اراده کړي فمن كانت هجرته الى دنیا پس د چا هجرت چې دنیا ته وي د دنیا د پاره هجرت کوي یصیبها چې حاصله کی دی لره او الی امرأة ینکحها یا د چا هجرت چې یوې زنانه ته چې په نکاح والی هغې لره نو په هجرته الی ما هاجر الیه د ده هجرت معتبر دی الی ما هغه څیز ته هاجر الیه کوم شي ته چې هجرت کړی دی دا د دې ترجمه وه په دې حدیث کې څومره چې د تحمل الحدیث الفاظ دي تقریبا پکې ټول ذکر دي حدیث چې یو بل نه سړی زده کوي نو د هغې ځان له الفاظ دي نو یو پای کې حدثنا دی حدثني دی بل پای کې اخبرنا او اخبرني دی او بل پای کې سمع ده چې سمعت فلانا او سلورم په دې کې عن ده چې عن فلان نو دا څونه چې د تحمل الحدیث الفاظ دي چې په هغې باندې سړی د خپل استاذ نه حدیث ده کوي یا استاذ خپل شاګرد ته په هغې باندې حدیث ورکوي نو هغه دا الفاظ دي ادې کې ټول دي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري ٹھیک شو
قال اخبرني محمد ابن ابراهيم التميمي. بیا محمد سوای انه سمع علقمه ابن او وقاص الليثي. او بیا وی چې علقمه وی سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه. عمر وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو تقریبا ټول الفاظ اکثریت الفاظ چې پاګې باندې حدیث یو بل ته سړی ښیي په دې کې ذکر شوي. دا دې حدیث دا هغه لطیفه ده په دې کې، باریکي ده په دې کې. بله دا عیني ده که نه، دا څه ناشنا کتاب دی، خو دا انتهایی ګران دی. د دې وجې نه دې نه مولیان سر ټکوي، سر ته یې دې وجې نه ټکوي چې ګینې ده کې معلومات کم دي. معلومات چې ده جمع کړي دي هېچا نه دي جمع کړي، خو دا ګران دی. ځکه چې دی په یو حدیث باندې شروع کي، نو په یو حدیث کې به تا ته شپږ اووه عنوانات کېږي. رجال الحدیث نو په سړو شروع شي، بیا به تا ته ځي نو بیا به وایي چې لغات الحدیث، نو بیا به رواني بس بیا چې کوم دی الفاظ الحدیث، بیا مخکې لاړ شي اعراب الحدیث، بیا لاړ شي چې کومه دی دغه دا معانی الحدیث، بیان الحدیث، بدیع الحدیث، دا به پرې کې لګي. نو بیا چې سړی مطالعه یې دغه یي که نه، او دا به څوک سر ته رسوي. او په دې ورځو کې خو یو حدیث هم په تعیني کې نشي کتی، دونه اوږده لیکل کوي په یو حدیث. دلته فتح الباري هم ډېر اوږده لیکل کړي دي. فتح الباري دا طریقه ده چې د اول نه مختصر تلی دی، چې اخر ته شوی نو بیا سم تفصیلات یې کړي دي، او عیني د اول نه تفصیلات کړي او اخر چې تلی نو بیا اختصار کړی دی. د دواړو دا فرق دی. دواړه ښه معتبر دغه دي چې کوم دی د دې کتاب د حل لپاره دا دواړه زبردست کتابونه دي. حدثنا الحمیدي دا یو بله لطیفه ده په دې سند کې چې امام بخاري وایي ما ته زما استاذ بیان کړی، نو چې کله شاګرد یوي نو هغه به حدثني وایي، کله چې شاګرد سره ملګري کلاس فیلو ورسره ناست دي نو بیا به حدثنا وایي. نو حدثنا الحمیدي، ما ته زما استاذ حمیدي بیان کړی. دا امام حمیدي چې دی دا د امام شافعي کلاس فیلو دی، او د سفیان زوی د عینه شاګردان دي دواړه، شافعي او حمیدي دا دواړه شاګردان دي د چا؟ د سفیان زوی د عینه، د دواړو استاذ دا دی. او دا دواړه د مکې سره تعلق ساتي، شافعي هم مکي دی او حمیدي هم مکي دی. نو دا هغه لطیفه ده چې مکه معظمه په فضیلتونو کې نمبر 1 ده، او مدینه منوره په فضایلو کې نمبر 2 ده. امام بخاري چې د خپل کتاب لومبنی حدیث ذکر کوي نو دا د مکی استاذ نه ذکر کوي چې هغه حمیدي دی. په دې نکته پوه شوئ که حدثنا الحمیدي، مانګه ته بیان کړی دی امام حمیدي. بیا د امام حمیدي اسماء الرجال تاسو سره ستاسو په حاشیه کې یو ترجمه الباب دی اسماء الرجال، نو لومبنی وضاحت د حمیدي دی، هلته به یې ګورئ. بیا قال حدثنا سفیان، دا سفیان دا مثلث الفا دی. د مثلث الفا معنا دا ده چې په فا باندې درې واړه حرکتونه، سین دلته فا کلمه ده، نو سفیان او سفیان، او اشهر په دې کې هغه لغت د زمې دی چې په سین باندې به زمه وی، او دا سفیان زوی د عینه دی، مشهور محدث او د امام شافعي او د دې امام حمیدي استاذ دی. قال سفیان وایي حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری،
ما ته بیان کړی دی یحیی زوی د سعید انصاری، دا د سفیان استاذ دی. قال اخبرني محمد ابن ابراهیم التمیمی، دی وایي یحیی چې ما ته خبر را کړی دی زما استاذ محمد زوی د ابراهیم التمیمی، او محمد وایي ما ته ما اوریدلی د خپل استاذ علقمه زوی د وقاص لیثي نه. نو دا په دې حدیث کې یو بله دغه ده چې دلته په دې کې په دې سلسله سند کې دا سفیان تبع تابعی دی او یحیی زوی د سعید انصاری تابعی دی او محمد زوی د ابراهیم تمیمی تابعی دی او علقمه زوی د وقاص لیثي کې اختلاف دی. څوک وایي چې دی تابعی دی، نو بیا دلته درې تابعان د یو بل نه حدیث نقل کوي. تابعی وایي شاګرد د صحابو ته، د صحابو نه چې سبق ویلی هغې ته تابعی وایي. نو دا درې دي. او نه بعضې محققین وایي چې علقمه صحابي دی. نو بیا دلته تابعی د تابعی نه روایت او صحابي د صحابي نه روایت، ځکه چې علقمه زوی د وقاص صحابي شو نو حضرت عمر خود صحابي دی. نو بیا دلته روایت د صحابي د صحابي نه او روایت د تابعی د تابعی نه دا راغلی دی. او دی وایي علقمه وایي چې سمعت عمر ابن الخطاب، ما عمر ابن خطاب اوریدلی و. دا عبارت په حذف د مضاف سره، سړی نه اوریدلی کېږي، د سړي خبرې اوریدلی کېږي. پوهېږئ پرې باندې؟ نو سمعت کلام عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، ما اوریدلی وی کلام د عمر زوی د خطاب خلیفه علی المنبر، په منبر باندې. عمر زوی د خطاب رضی الله عنه ډېر لوی صحابي دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر قوم په هر امت کې محدثینی، یعنی هغه خلک چې هغې ته د الله له طرف نه په زړه کې خبرې اچولی کېږي، او که زما په امت کې نو عمر وي، که زما په امت کې نو بل عمر. دې وجې نه ګڼې خبرې داسې دي چې د حضرت عمر زړه کې راغلي دي او پیغمبر خدای ته یې کړي دي، قرآن د هغې په تایید کې نازل شوی دی. او حضرت عمر دنیا د هغه عدالت ته حیرانه ده. دنیا یو ځل ورته کابرینو صحابه وویلي چې لږ خوراک کوئ، غوړه ډوډۍ خورئ، کمزوری شوئ. نو حضرت عمر فرمایل چې ټولو خلکو ته غوړه ډوډۍ میلاویږي؟ ویل نه جي ټولو ته خو نه میلاویږي. ویل عمر یې نه خوري، بیا عمر یې نه خوري، غوړه ډوډۍ نه خوري. بس دی بخاري کې به راشي یو ځل حضرت علي ته ویلي چې زما ښځې ته هېڅ ضرورت نشته، بوډا یم، خو د پیغمبر خدا سره رشته مې نشته، د هغه سره رشته قایمول غواړم. نو د هغه لور د ام کلثوم ویل دا ما ته راکړه. هغه ویل ډېره ښه ده. نو هغه څه ډالۍ غوندې سازه کړله او پلار ورله ورکړه چې ته لاړه شه. نور نکاح میکاح یې تړلی و که نه، ته دا خلیفه کوې سه. هغه لاړه چې بیا کله واپس راله، پلار ورته ویل څنګه خلیفه څنګه و؟ چې ډېر ناکار بوډا و، چې ډېر ناکار بوډا و. خاوند خو ښځې سره ګپ لګوي که نه، هغې ورته ویل چې بچی ته خو ما هغه له ورکړې، ستا نکاح هم تړلی شوی دی، ته خو لکه د هغه ښځه یې که نه.
نو دا حضرت عمر دی داسې عدل او انصاف په دنیا کې قایم کړی و، داسې عدل او انصاف چې یو ځلې په لار کې ناست دی، شپه ده، نیمه شپه ده او سور را روان دی، نو ورپاسېده او موهار یې ونیو. بس هغه زنانه وه، اوه او دا ورته وایي څوک یې؟ هغه وایي خبرې پرېږده، خو یا عمر او یا عمر مړ دی. دوه خبرې دي چې زه روان یم په دې وخت کې او زما د موهار ته څوک لاس اچوي، دا د هېچا قدرت نشته. یا عمر او یا عمر مړ دی، ځکه دا کار تا وکړو. بس پرېښوده موهار او د لارې نه ډډې ته شه، 2 رکعته لمونځ یې وکړو او ویې ویل چې الحمدلله الحمدلله چې داسې امن قایم شو چې په نیمه شپه کې ښځه په اوښ باندې سوره ګرځي او هغه وایي چې ما ته هېڅوک پورته نشي کتی، چې عمر ژوندی هېڅوک راته نشي کتی. الحمدلله داسې امن قایم که. دا د عمر یوازې کمال نه و، دا د اسلام کمال و. خو په دغه اسلام باندې عمر پوره کاروان و، پوره کاروان. او نور د ده سوانح عمري ذکر کوئ نو المسوعه زما سره یو تاریخ دی او سیرت دی، 12 جلده کې 2 جلده په حضرت عمر لګېدلي دي او 2 جلده په حضرت ابوبکر صدیق باندې لګېدلي دي. 2 جلدو کې دوی بیان دی. هغه په ګنټو کې هم نه کېږي، په 100 سبقونو کې هم نه کېږي. اخبرني محمد ابن ابراهیم التمیمی دی وی یحیی وی عمر بن خطاب رضی الله عنه علی المنبر. د منبر نه مراد د الاسلام پکې لپاره د عهد دی، دلته منبر نبوي مدني مراد دی. د نبی علیه السلام پر منبر باندې دا راوي سره پاروي. دا خبره یاد ساتئ چې دا راوي دا خبره ولیکي چې ما د حضرت عمر نه واورېدلو په منبر باندې ناست، ما ته دا حدیث ښه یاد دی. دا داسې په خوب کې مې نه دی دا کړی، دا حدیث ما په ایښه باندې زه په ایښه او په تقیص سره دا خبره کوم. ما ته دا هم یاد دی چې په دې وخت کې په منبر ناست او د پیغمبر په منبر باندې ناست. یقول ویلی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر خدا نه اورېدلي. یقول فرمایلی چې انما الاعمال بالنیات، خامخا دارومدار د اعمالو، صحت د اعمالو او ګټه ورکېدل د اعمالو بالنیات، دا په نیتونو سره دي. نو اعمال جمع ده او نیات هم جمع ده. اعمال د عمل جمع ده او نیات جمع د نیت ده، او نیت قصد قلبي ته وایي، د زړه قصد ته وایي. نو جمع چې د جمع مقابله کې راشي نو تقسیم د احادو په احادو باندې. نو معنا دا ده چې عمل د هر یو تن دا د هغه د نیت سره تعلق ساتي. او د دې حدیثو تعلق د دغه آیات سره بیان شوی دی چې دغه آیات څه چې انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، د هغې سره ربط دا دی او تعلق دا دی چې الله رب العزت دا امام بخاری دې ته اشاره کوي چې الله رب العزت څنګه پیغمبر ته وحی کړی ده، دغه وحی ټولو پیغمبرانو ته کړی ده او دا وحی په دې باندې د هغه وحی یو فرد دام دی چې انما الاعمال بالنیات. هر پیغمبر چې راغلی دی نو قوم ته دا ویلی دي چې انما الاعمال بالنیات. او د دې تعلق د ترجمه الباب سره چې باب کیف کان بدء الوحی، د هغې سره تعلق دا دی چې انما الاعمال بالنیات معنا دا ده چې حضرت عمر رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی، لومبنۍ خطبه چې نبی علیه السلام خلکو ته ورکوله
نو هغه خطبه کې لومبنۍ خبره انما الاعمال بالنیات کړی. نو څنګه چې په خطبو کې لومبنۍ به سړی انما الاعمال بالنیات وایي، نو دارنګي په دفاترو کې په کتابونو کې چې شروع کیږي نو شروع به د انما الاعمال بالنیات نه کی. او د انتخاب امام بخاری دې لپاره کړی دی چې ما دا بخاری زه لیکما نو دا پورا لوجه الله لیکما، خالص ته خدای دپاره یې لیکم، په دې کې زما هیڅ مقصد د دې نه علاوه نشته. دا زما مقصد دی چې زما رب زما نه په دې باندې راضي شي بس. او دا د هغې تایید دی، دا جمله مؤکده ده وانما لامرئ ما نوى. انما دا دواړو ځایونو کې راله، دا د ادواتو د حصر نه ده، د ادواتو د حصر نه، یعنی دا حصر پیدا کوي د ما او د الا په معنا باندې ده. نو ما لامرئ الا ما نوى، د یو سړي دپاره هېڅ شی نشته مګر هغه چې د څه اراده او د څه نیت یې کړی. نو نوا په معنا د ارادې کولو باندې او د نیت کولو باندې، نوا ینوي. او تاسو دلته یو لطیفه ووایم، او دا موږ استادان خپل شیخ نه اورېدلې وه، په کتاب کې نن ورځې پورې ما نه ده لیدلې، او دا زه خپلو شاګردانو ته وایم وایم دا ځان څه ولیکئ، ځکه دا په لیکلو کې نشته. د امام نووي مشهور عالم دی او په مسلم باندې زبردست شرح نووي کړی ده، او نور هم ډېر لوی عالم دی، غټ غټ د حدیث نور کتابونه هم دي. د امام نووي په دارالحدیث باندې وایي دا الفاظ لیکلی شوي، هغه الفاظ دا و. او دې کې موږ ته یو مسله راشي چې نوا درې معناګانې ورکوي، دا به ستاسو مخې ته اوس راشي. هغه دارالحدیث باندې داسې د بورډ په شکل باندې لیکلی شوي چې هنئت یا نوا، هنئت یا نوا، مبارکبادي دي تا ته ای د نوا کلیه. تهنئه مبارکبادۍ ته وایي، هنئت مجهول صیغه ده د مؤنث، هنئت یا نوا، مبارکبادي دي تا ته ای د نوا کلیه. و اوقیت من شر النوا، او ای د نوا کلیه او دې ساتلی شي ته د شر د فراق نه. نو نوا فراق ته موجودهوالي ته وایي، نوا لرېوالي ته وایي. والنائي کالقریب چې تاسو په کنز کې وایي د خطبې په ځای کې نو وایي داسې که نه النائي کالقریب، خطبې ته لرې سړی ناست او لنډ سړی ناست اجر کې یو شان دی. نو د خلکو په اوږو باندې مه وړئ چې هغه سر ته رسي، منه راغلې ده دې نه، ځکه چې النائي کالقریب دی. نو هنئت یا نوا و اوقیت من شر النوا، ته دې محفوظه کړی شي د شر د فراق نه. قد نشأ بک عالم، یقینا پیدا شوی پتا کې یو عالم ربانی، لله اخلص ما نوا، چې خالص ته الله دپاره هغه څیز دی چې هغه اراده او قصد کړی دی. نام یاد شو، هنئت یا نوا و اوقیت من شر النوا، قد نشأ بک عالم لله اخلص ما نوا. دا د نوا لفظ پورې خلک وایي دلته، دا نوا لفظ دی دې کې خلک وایي. ما ته خپل استاد نه یاد دی، شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه. فمن كانت هجرته الى دنیا، پس څوک چې د هغه هجرت دنیا ته وي، یصیبها چې حاصل کړي دیله. نو هجرت اصل کې پرېښودلو ته وایي، یو څیز پرېږدي او بل څیز ته ورځي، دې ته هم هجران وایي. خپل کور پرېږدي، خپل ملک پرېږدي
او بل تزي او شرعن هجرت عمدغه د شرع هجرت دی چې د الله په لار کې په کوم ځمکه کې او په کوم ښار کې تا ته د الله په دین باندې عمل ممکن نه وي پرېږده دا ښار هم پرېږده او دا ملک هم پرېږده او داسې ملک ته لاړ شه چې هلته د الله تعالی بندگی په ازادۍ باندې وکړي همدقه وجه وه چې مسلمانان په مکه کې د الله بندګۍ ته چا نه پرېښودل او د مجبورۍ په صورت کې پیغمبر خدا ویل حبشې ته لاړ شه او حبشې ته 2 ځله هجرت شوی دی دا به تاسو ته په دې بخاري کې راشي 2 ځله هجرت شوی دی حبشې ته او د هغې نه وروستو بیا لوی هجرت د مکې معظمې نه مدینې منورې ته وشو پس هغه څوک چې وي هجرت د هغه دنیا ته یصیبها چې دا دنیا حاصله کړي نو د هجرت دنیا د پاره دی د هجرت باندې بل څه نتیجه نه مرتبه کیږي دغه نتیجه شو چې دغه د دنیا لپاره کړي دنیا حاصله کړه بس دنیا څه ته وایي د دنیا معنا هم خلکو کړی ده دنیا څه ته وایي خلک وایي که نه زه خو تپوس یې کو دنیا څوک نه پېژني چې لکه ما ته د دنیا تعریف وکړه نو بعضې علماو دا ترجمه کړي محدثینو چې دنیا څه ته وایي یعنی هوا الهواء والفضاء على الارض چې په دې ځمکه باندې کومه هوا او کومه فضا ده دا دنیا ده او چا دا ترجمه هم کړي چې الجواهر والاعراض دنیا څه ته وایي جواهر او اعراض ته جواهر د جوهر جمع ده ما یقوم بنفسه دې ته وایي او عرض چې کوم اعراض عرض جمع ده ما یقوم بالغیر ته وایي ما یقوم بالغیر د دنیا ترجمه مې ورته وکړه لکه د دنیا ترجمه ده او الى امرأة ينكحها هغه څوک چې هغه هجرت یو زنانه ته وي ينكحها چې په نکاح باندې اریاږي لره یعنې د دې وجې نه د یو ښار نه بل ښار ته ځي چې هغه ښار کې یو زنانه ده او هغې دې ته ویلي دي چې ته هلته راشې نو زه به تا سره نکاح وکړم دا عبدالله بن مسعود وایي چې په منګه کې یو کس و په صحابو کې هغه ته به منګه مهاجر ام قیس ویو نو دا سړی په مکه معظمه کې چې کله هجرت شروع شو ام قیس نوم یو زنانه د مکې نه راله مدینې ته مسلمانه ده د ده به ورسره چېرته له پخوا نه تعلقاتو ده ورته جواب راولېږه چې لکه زه تا سره نکاح کول غواړم نو هغې ورته ویل چې بس ټیک ده ته مدینې منورې ته راشه مسلمان به هغه مو خو په هغه زمانه کې د اسلام دپاره شرط هجرت مدینې ته ځکه چې مدینه کې جته ډېرول پکارو افراد ډېرول پکارو چې د الله دین د خلکو د ډېروالي د وجې نه کامیاب شي نو په دې وجه باندې فرض و فرض د مکې معظمې نه مدینې منورې ته نو هغه چې راغی نکاح یې وکړ نو بیا به په صحابو په منځ کې په مهاجر ام قیس باندې مشهور و هلکه چا سره کار دی هغه مهاجر ام قیس نه ده هغه سره مې کار دی په دې باندې مشهور شو نو وایي فهجرته الی ما هاجر الیه نو دې انسان او بنده هجرت الی ما هغه څیز ته دی هاجر الیه چې څه ته د هجرت کړی دی که دنیا دپاره یې کړی دی چې دنیا یې شوه که ښځې دپاره یې کړی دی نو ښځه یې شوه او که دا هجرت د الله او د رسول د تابعدارۍ او د ملګرتیا لپاره کړی دی نو من کانه د حدیث کې دا الفاظ هم شته دا شپږ ځای په بخاري کې راغلی دی دا الفاظ به هم په یو ځای کې راشي من کان هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی الله ورسوله چا هجرت چې الله او رسول ته نو داغه هجرت الله او رسول ته مقبول دی دا مختصر انداز باندې دې حدیث تشریح ما تاسو وکړه نور په دې باندې دلته فتح الباری پاڼې او عمدة القاری کې
بدر الدین عینی پاڼې پاڼې په دې لګولي دي، سړی حیران شي چې دا څنګه وګورم. خو دا دی چې ضروري خبرې تاسو ته ما انشاءالله د خپل علم مطابق په دې کې وکړلې. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې پوهې کې صحیح پوهې دې الله موږ له راکړي، او دې سره دې الله رب العزت د صحیح عمل توفیق موږ له راکړي، او زمونږ په ژوند کې دې الله د قرآن او د احادیثو نظام په تمام دنیا خاص کر پاکستان کې راولي. څوک ولا کار کوي الله دې کامیاب کی، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت الله دې تباه کړي. الله دې زمونږ ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت دې الله زمونږ حل کړي، خاتمه دې الله زمونږ په ایمان کړي. څونه زمونږ مشران کشران زنانه نارینه وفات دي الله دې ټول وبخي، څونه بیماران دي الله دې ټول له شفا کامله عاجله ورکړي. زمونږ دا جامعه تعلیم الاسلام مدني دي الله آباد کړي، الله دې دا یو مثالي مدرسې سازي کړي، او د دې کې چې کم کمی دی او په کم لحاظ سره کمی دی دا ټول کمی دی الله د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي، او دا مدرسه دواړه الله دې زمونږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځوي. دې په وجه دې الله موږ نه راضي شي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه.